خیبر پختونخوا کې په 19 اکتوبر 2025 باندې په هغه ځایونو کې کوم نشستونه چې د سوجې نه خالی شوي دي د هغې تعداد دی 913. صحیح. په هغې کې مانورټي هم شامله ده، په هغې کې جنرل کونسلر هم دی، په هغې کې یوت هم دی، په هغې کې ومن کونسلر هم دي، او د دوی ټوټل نشستونو تعداد دی 913. 913. 19 اکتوبر د دې لپاره انتخابات دی، الیکشن کمیشن د دې لپاره اناونسمنټ وکړ. حیرانتۍ خبره دا ده په 913 نشستونو لپاره 155 کسانو صرف کاغذونه جمع کړي دي. 913 لپاره 155 یعنی هغه پوره سیټونو لپاره دي کې صرف یو څو سیټونه تقریبا 20-25 سیټونه داسې دي چې په هغې کې 2 کونسلران ولاړ دي یا 3 ولاړ دي، باقي په ټولو باقي ځایونو کې چې کوم دی یو کس کاغذ جمع کړی دی بغیر د مقابلې بلا مقابلې به وشي. غټه خبره دا ده چې دا ولې داسې چلو شو. پاکستان تحریک انصاف د بلدیاتي نظام د مقامي حکومتونو نظام چې د هغوی د منشور حصه وه په خپله د هغې نه وزر هم کټ کړي، د هغې لاسونه هم کټ کړل، د هغې خپې هم کټ کړي. دا یو خبره. پاکستان تحریک انصاف په 2021 کې چې کوم د مقامي حکومتونو نظام راغلی د هغې په خپله فعل کړه، هغې ته په 4 کالو کې 1 روپۍ ترقیاتي فنډ جاري نه کړه. ټیک شو. او د دې ترقیاتي فنډ په 4 کالو کې تقریبا 150 ارب روپو پورې راځي. په 150 ارب روپو کې په بجټ کې مختص کېدی به، جاري کېدی به نه. کله چې دا سوال منګه د وزیر اعلی مشیر د خزانې لپاره د مزمل اسلام صاحب نه وکړو، نو د دوی خو جوابونه مې ډېر وي. هغه وایي چې ګوره تاسو ته خو پته ده، موږ خو دوی خو پته چې کوم پیسې خرچ کوي نو دا د موږ د لوکل ګورنمنټ په ذریعه هم خرچ کوو، دا پیسې چې کوم د موږ د ایجوکیشن والا په ذریعه هم خرچ کوو، دا د موږ د هیلث په ذریعه هم خرچ کوو. نو ما ورته بیا خو ستاسو هم ضرورت نشته که نه، دا د وفاق چې کوم دی دا به براه راست دا پیسې خرچ کوي، خو تاسو هم څه نشته. نو د حیرانتۍ خبره ده بل دا نظام دی وخت په ختمېدو کې. نو پاکستان تحریک انصاف د خپل هغه نظام ځکه زه درته وایم چې یو نظام فعال کول وي، دا نظام پرویز مشرف صاحب دور کې جوړ شو، 2 پیرې هلته وخت کې چلېد، بیا د هغې نه پس د عوامي نیشنل پارټۍ په خپل دور کې اړو انتخاباتو نه کړه. بشیر بلور صاحب 4 کله د انتخابات نه کولو، په دې کې بلدیاتي منسټر او بیا چې کله د عنایت صاحب چې کوم پرویز خټک صاحب په دور کې وکړو انتخابات دلته، نو د هغې نه پس چې د الیکشن کمیشن په زور باندې په محمود خان صاحب باندې دلته الیکشن وکړه، نو په هغه انتخابات هغه نظام پاکستان تحریک انصاف مکمل فعل کړه. او هغه چې کوم د دې وخت د خلکو دلچسپي دا ده چې په 913 نشستونو باندې صرف 155 درخواستونه جمع کیږي.